بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو علم خان شیرپو د ملګري محمود جان عمرزی سره ستاسو په خدمت کې د کپتان کورونو میرا پړنګ نه حاضر یم. کتونکو دلته کې خلکه زینه واخلي خو دا غم نه کوي یا دلته کې پراپرټو والا چې کوم دی په چا باندې زینه خرڅ کړي کورونه خرڅ کړي نو ټیمې چې کومه ده هغوی وایي چې یاره دې کې به دا ارس ارسوي خو چې کله کورونه جوړ شي نو یو خو زه په دې لار راتلمه که چا دا ځای خرڅ کړی دونه نری لارې ده چې یو نری یو ټریکټر پې جنریټر پې ځي غټ گاډي پې نه ځي خو دا دلته کې یو حاجي صاحب راته ووایي د شیرپو خان په برکت چې کوم دی کلي ته دا بجلي لګېدلې ده نو دا یو ډېره ښه خبره ده. خو دې نه مخکې چېرته ټون جوړ شوی دی او هغه ټون چې کوم دی نو دې خلکو سره دا ښېګړه کړې ده چې هغه د نکاسۍ هغه ټول سیسټم یې ورته بند کړی دی. نو دا اوبه بند دي دا وګورئ جي دا اوبه بند دي او دا به اخواته ځي دا وګورئ. نو دا غلطي زه د چا وګڼم زه د دې خلکو هم غلطي ګڼم چې دوی دلته کورونه اخیستي دي نو لږ سړی ورته ووایي چې لارې ده او د دوی داسې دا لار ده مړه دا د کلي لار ده ښایي یا څو قدمه راځي ته لږ په قدمونو کومه چې دوی دونه ښکلي کړي دلته کې مرله په څو ده یو دوه درې څلور پنځه او په سوونو کورونه دي پې په سوونو کورونه لاول خو زه هغه سړی ګرم ګڼم چې چا پې دا ځای خرڅ کړی دی او چا اخیستی دی هغه ذموار دی چې نالی باقي ځای ته چې کوم دی نو هغه نالی ګیر کړی دی. دویم دا چې دې خواته ټون دی هغه ټون والا د هغې نه مخکې به ده اوبه وتې خو چې کله نه دغه ټون دغه شوی دی نو دې خلکو ته اوبه بندې کړي د دې خلکو څه لار شوه دا خو لا اوس دلته آبادی کېږي دا به بل ورله به دا خرڅي دي ته وګورئ که نه جي دا قیمتي ځای ده ښکلې غنم پې شوي دغه ګني دي دا به بل ورله پراپرټۍ والا چې کوم دی خرڅ کړي. ستاسو نوم دی جي؟ زما امتیاز نوم دی د کپتان کورونې اوسېدونکی یم. زموږ د اوبو دا مسله ده بنیادي چې یاره دا د 14-15 کالو داسې ده بند ده او بس تاسو په خپله وینئ چې زه به راته 15 کالو نه کله یو خو په خپل اپنی مدداب چې یاره داسې کله یو طرف ته ولا لار وباسو کله ولا بل طرف ته لار وباسو کله بل طرف ته لار وباسو هلې نشه خو اوس دا اوبه چې ولاړې دي تاسو په خپله دا وګورئ چې دا اوبه د اوس د دې کال نه خو بالکل اړو چرته ځي نه دا دلته ولاړې دي او دا د کورونو ته ځي موږ نن سبا تاسو داسې وښایئ چې دا اوبه نن موږ څکو د دې نه به کم بیماری پیدا کیږي موږ ته به کم تکلیفونه وي تاسو زموږ دا واړه وښایئ ټول واړه په دغه باندې پراته دي په هیزه باندې او په چپه باندې او په دستونو باندې دا پراته دي د دې به اخر حل سي خالي تاسو سوچ کړی هلې موږ دا سوچ کړی چې ما سره دا ټول کلی ولاړ دی او موږ به دا مین روډ بندو بلې څه حل دی بل هېڅ حل نشته خو دا مشران زینه ولې اغوستل چې خل د یو څیز نه د اوبو وال یو ځای لي هغې به حل ني څنګه به حل ني خل ته به سوچ کوي څوک دا پراپرټۍ خرڅوي څوک د حکومت اجازت ورکوي که نه ورکوي لیسنس په ورکوي که به نه ورکوي زه تاسو ته وایم چې حکومت دغه ورکوي انوسي ورکوي که نه هسې بېسه په دې لار هم سوچ کړی دا څو قدمه لار ده په دې کله سوچ کړی چې دونه لار خو د کلي نه وي دا څونه آبادي ده خبره دا ده چارسده چې کومه ده نو دا خان اعظم دی دا د خانانو ملکونه دي داسې ګورنمنټ دلته په پاکستان کې ګورنمنټ پراپرټي دا خبره څه دی اتفاق نو تا پیسې ورکړي ځای دی اخیستی دی پرې خو نه یې درکړی یو خان ځای دی دا بل خان ځای دی ما د یو خان نه اخیستې ده دا بل خان ځای دی نو بل خان به ما ته یا ځای پرېږدي یا به نه پرېږدي دا لار که موږ پرېښې دا خو موږ خپله پرېښې ده موږ ته خو حکومت څه پرېښې نه دي او نه دا نه په پراپرټۍ خرڅه شوې ده یو منټ دا نه په پراپرټۍ خرڅ شوې ده نه په پلاټینګ خرڅ شوې ده دا موږ د یو د پړانګو خانانو شهباز خان نوم یو د هغه بچي وو موږ د هغوی نه دا اخیستې ده زموږ مشرانو ته یې اخیستې موږ پرې خپل کورونه جوړ کړي دا کلي والا ولاړ دي که زه دروغ وایم نو دوی دا مخامخ څونه آبادي به دا کم از کم د بره کورونه چې کوم دي دا 30-35 کورونه دي لاندې چې کوم دي دغه اوس پلاټینګ شوی دی پلاټینګ شوی نو چې چا پلاټینګ کړی چا انوسي ورکړې ده هغه به وایي چې یاره ته زه تاله انوسي درکوم ستا اوبه به چېرته ځي دا به خرڅېږي که به نه خرڅېږي 15 کالو تاسو ذکر وکړو نو مخکې خو بیا هم تلې که نه اوس نو هغه به چېرته تلې دی پلاټ ته به رالې دی پټي ته به رالې دی دغه ته به رالې چې خو هغه یو څو کور و زمونږ اوس خو غونډ کلی آباد شو څه وایي جي تاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم زما فقر جان نوم دی د کپتان کورونو اوسېدونکی یم چونکې کلی خو زوړ دی دا اوبه به روانې دی خوا ته دا تقریبا 50-60 جیرو ځمکه او دې ته به د اوبه تلې که نه بیا چونکې د هغې نه پس د 2001-2002 نه دې کې پلاټینګ سټارټ شو په مزه مزه پکې کوم نه کورونه جوړېدل اوس دا ځای ته راورسېده چې لکه دغه ځای نه مکمل کورونه جوړ شو ډېر شو اوس هلته کې اوبه زموږ نه ځایږي د دې کلي څومره اوبه دي ټیک شو نو دا هلته کې خلکو بندې کړې ځکه چې یو سړی خپل کور ته اوبه نه پرېږدي خواږې د دې په وجه دا نارې راډکه شویه دا د ریاست ذمواري ده زموږ بنیادي مسله ده
زموږ صوبایي قیادت له پکار دی، زموږ ایس صاحب له ډي صاحب له پکار دی چې دا مسله دا زموږ حل کړي. تقریبا یو کال مخکې یا یو نیم کال مخکې دغه مخکې کور دی، د هغې نه ماشوم راووتو، دا نالۍ دغه شانته ډکه وه، په هغې کې ماشوم پړ مخې پرېوتو، چاته پته نه لګي ځکه نالۍ ډکه وه. هغه ماشوم چې کوم دی نو بیا تقریبا داسې یو 2-3 ورځې پس وفات شو. لکه زه تاسو یم چې راشه تاسو وګورئ چې هغه کور نن څه تېرېږي، هغه د هغې یو بچی و او هغه په هغې کې وفات شو. نو دا د ریاست ذمواري ده چې دا مونږ ته وکړي. که چېرې دی ونه کړله نو لکه مطلب دی مونږ داسې د یو سنګین دغه احتجاج دمکي ورکړو چې لکه مونږ به دا روډ بندو، پای روډ به سمولو چې تر کومې پر زموږ مسله نه حل شوې، زنانه به مروځي، ماشومان به مروځي، موږ به روځو، روډ به بندېږي تر هغې پورې بندي چې تر کومې پورې زموږ مسله نه حل شوې. د دې نه علاوه پول نو زموږ مکمل به انکار یې، د ویکسین نو زموږ مکمل انکار یې. ما له پول یې ورکوي چې یاره مطلب دی ستا ماشوم ګوډ نه شي، دې خوا ته ما له ماشوم وژني، دا څنګه خبره ده؟ کتونکو دې وخت کې موږ دغه کپتان کورونو کې یو، تاسو دغه صورتحال وینئ چې دلته کې دغه اوبه ډب دي. 14-15 کالونه دې خلکو ځان له دلته زین اخیستي دي او هغه ټایم کې به د دې زینو قیمت چې کوم دی ډېر ارزان و. نن سبا چې کوم دی دا پی مرله دا لکونو کې خبرې کوي، ځکه چې دا په غني خان روډ باندې ډېر په مین روډ باندې دا کلي آباد دی، دومره سایټ ته هم نه دی، موټر وی بالکل په دې خوله کې دا کلي آباد دی. کنفیوژن دا دی چې موږ ګرم څوک وګڼو، دا چا چې زین اغستی دا ګرم وګڼو، چا چې په خرڅ کړی دی هغه ګرم وګڼو، ریاست ګرم وګڼو. ولې چې دلته کې کم ټایم کې زین اغستی کېدل، پخوا خو به موږ دغه سوچونه کول نه، او دلته کې خو لاره جوړه شي نو بیا پکې د ګیس پیپ لاړ شي، لاره جوړه شي نو بیا پکې د پی ټي سیل پیپ لاړ شي، سړک جوړ شي نو بیا پکې د نالۍ بندوبست وکړي. نو دلته کې خو هغه پلان شته دی نه، دا خو چې زړې 400 ته د پړانګو ته لاړ شي نو هلته کې هم د نکاسۍ چې کوم دی ډېر د ګډوډۍ خال دی، او چې کله باران وشي نو په کورونو کې یو سیلاب دغه کېږي. دا چونکې دا ځای لږ اوچت دی، چا چې آبادي اوچته کړې ده هغه اوبه چې خو چې چا لاندې کړې ده نو دا اوبه دا د هغه په کور کې دي، دا د هغه په کور کې دي. اوس انتظامي له پکار چې راشي د خلکو سره کینی، خو دا یو خبره پکې دا هم رووته چې د خلکو سره هم لار نشته چې دا اوبه به چېرته کېځي. دا مخکې به دې پټو ته تلې، دا نه راب ته تلې او نه ټون ته تلې او نه بل، دا به همدغې پټو ته تلې، کوم پټي چې دا دي زمونږ شاته دي. اوس دې دپاره لار ریستل دي، لار ورله ریستل دي. دغه لار به څوک روباسي، دا به انتظامیه مو او دې مشرانو هم څه سوچ کړي، خو تر دې وخته پورې دې مشرانو څه سوچ نشته دی. د دوی هم دغه سوچ دی چې پول یو څاڅکي نه ورکو او سړک بند کړو، د اوبو چې کوم دی هغه بل څه سیسټم نشته دی. نو آبادي خو ښه ډېره شوې ده چې 35 کورونه اخوا دي، دا وګوره دا غونډ دا چې وخوا پسې ځي نو ښه غټې غټې بنګلې جوړې شوي دي، په کورونو باندې په لکو روپۍ خرچه شوې ده، خو د نالۍ او د نکاسۍ او د لارې دغه بدحال دی. هغه ټایم کې سوچ نه کوو نو دا خلک هم پکې ګرم دي. خو اوس انتظامي له پکار چې د خلکو سره کینی او دا مسله چې کومه ده د حل په لابوزي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.